وذروا ظاهر الاسم وباطنه. انسان د خو او د بدو مجموعه ده، انسان د خیر او د شر مجموعه ده. هغه مخلوق چې هغه صرف خیر دی شر پکې نشته، د هغې نوم ملک او فرشته ده. او کوم مخلوق چې هغه خالص شر دی بد دی د خیر پکې اړو اثر هم نشته، هغه مخلوق نوم دی شیطان. شیطان شر محض دی او فرشته خیر محض دی، او په انسان کې شر او خیر دواړه پراته دي. فالهمها او د په زړه کې القا کړې ده فجورها د ګناهونو د بدو وتقواها او د هغه د نیکو. نو انسان د خیر او د شر مجموعه ده. ښه انسان د الله جل جلاله په نظر کې، د دین په نظر کې، د الله د قرآن په نظر کې هغه انسان دی چې د خیر غالب وي د په شر باندې، د ښه بد وي د په غالب بدو باندې، او د نیک کارونه زیات وي د بدو کارونه. او بد انسان د الله جل جلاله په نظر کې هغه انسان دی چې د معصیت، د ګناه، د شر، د بد دا د په خیر باندې غالب. چې نشي کېدی چې انسان به د ګناه نه بالکل پاک شي، دا د پیغمبر صفت دی. دا کېدی شي چې د مسلمان او د انسان ګناه کمه شي او د عبادت او طاعات د په ګناهونو باندې زیات شي. الله جل جلاله قرآن کې فرمایي وذرو د جمع صيغه ده، او په دې وذرو کې د ټولې دنیا انسانانو ته خطاب دی. پرېږدئ، څه پرېږدئ؟ بد پرېږدئ، ګناه پرېږدئ. او کم بد او کم ګناه؟ ظاهره و باطنه. وذرو ظاهر الاسم، پرېږدئ ښکاره ګناهونه، و باطنه او پرېږدئ پټ ګناهونه. په ژبه دروغ وایي دا د ښکاره ګناه ده، کنځل کې دا د ښکاره ګناه ده، غیبت کې دا د ښکاره ګناه ده، چغلي کې دا د ښکاره ګناه ده. او نعوذ بالله زړه دې د حسد نه ډک دی، زړه دې د حرص نه ډک دی، زړه دې د بغض نه ډک دی، زړه دې د کبر او د غرور نه ډک دی. دا دې پټه ګناه ده. دا دې پته الله تعالی کې تا ته نه لګي، بل چا ته پته نه لګي. الله وایي چې سبد اسه ګناهونه دې ښکاره دي، خو چا ته ښکاره دي؟ مخلوق ته ښکاره دي. او څه ګناهونه دې پټ دي، خو د چا نه پټ دي؟ د مخلوق نه پټ دي. او الله وایي ستا ټول ګناهونه ما ته ښکاره دي، ما نه خو دې یو ګناه هم پټه نه ده.